عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټیم. د زنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوی؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شوی رانه. اوس دا علما چې دی لګیا دي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا سړی چې کوم مړ کېږي دی وایي چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږ شهادت وایو او دی وایي چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نه کوم دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شوی رانه. وی ما هغه ته وی چې لا لا دا خلاص نه یم، مخکې ډېرې مرحلې پاتې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې هېڅ پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ په دې به وبخلی شي، دا باته یې غوږ نه وباسئ، په دې نه کېږي. چې
چې د ځنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوه زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روان او یو غړپ شي غړ سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگري تشي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکه د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول ترګي عزیزانو مرشو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وايي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروت او په جنت کې داخل او کدی مړی ایمان نه تیر کړي او د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروت او په جهنم کې داخل بیا د کور چې روان کی نو په دې لار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدري کم خو روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طے شي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاور په واړی او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرېخ عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه اوري ډله ځان لا پیدا کړي خلک ځان لا پیدا کړي اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنه ما او نه ته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په قبر چا چې څه وي بس. نو عرض میں داو چې مړ په قبر کې حدیث کې راغلی دي چې هغه आवाज د پڼو داو. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان دو ملائکی ورته راشي چې دو ملائکی ورته راشي نو دی راکېنی د دغه ملائکو دو حالت ای یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړه بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي چې کې نه نو اول تپوس دا کوي اول چې من ربک ستا رب سوکو اس کا رب سرا دے سڑی سے تعلق ساتلی نو بوئی چه ربی اللہ ہوگا. نبی دے سوکو ددی مڑی دو حالت ہے کدامړ نیک وی نو پختنه سره ورته وای چې ربي الله زما رب الله دې زما نبی جناب محمد رسول الله کدامړ بدوی د ایمان خزانه ورته نه نصیب شي د ځن کدن په وخت او من ربک رب دې سوکو نبی دې سوکو نو دې ورته دا الفاظ وي چې ها ها لا ادري هاي هاي والله که زه خو پوهېږم زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو. نو ملائکی ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملائکو چې دلی ورکي تاسو خیالو کوي دنیا کې وګوره چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی الله دې امان راکړي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدې کی الا پیریان او بنی آدم زکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي. بیا په د باندې په قبر کې عذاب مسلط شي دا خواري چې ور سره ملائکی وکي نو عذاب په مسلط شي یا خود اور لمبه ور ترازی قبر تا یا په لړمان مقرر شي اده خدای خو حدا چې هر قسم عذابي
دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری. دا به د هغه سړي حالي چې کوم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو. ایمان ګوره دا یاد لرئ، یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دیتا ایمان وای. دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو عمر لتباش، او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو عمر له بیره پارش. چا وګټلو ملائکه رااله او تپوس ته وش. حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی. تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دې ته وګور. دې چې ورته داسې وګوري نو هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دے و ما پا دا ایمان راوڑے ہو. ا تصویر تبے ہو استداوے چھ مونگ لیدلے ندے نو مونگ بے تصویر سنگا پیجن. عزیزانو دی دنیا کے پار سڑی دا لازم دی چھ اغبا خسائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي. دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه وو، دا خپې مبارکه څنګه وي، دا قدمونه مبارکه څنګه وو، قد څومره وو، د چهره دا بناوټ څومره وو، د پوزه دا ساخت څنګه وو، دا شونډې مبارکه څنګه وي، غټې وي نری وي، دا غاښونه څنګه وو، غوږونه څنګه وو، دا پورا نقشه به تاته یاد ای. دا تاسو ته یاد ای چرته دې طرف تم خوب هم لیدلې، چانم تپوس هم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا د هغه لاسونه څنګه. اوس مانه تپوس وکړئ، یو یو اندام به درته وښیم چې دا داسې و دا داسې و دا داسې و دا داسې و. زه درته ایمانی وایم، ما چې په شمائل ترمیزی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او زده کړې مې ده، او مغه شی مې بیا په خوب کې وکړ. او دې طرف تم چرته تاسو راغلئ. اوس چا درنه تپوس وکړو چې هلکه ستاسو د کلي د ملک سر څومره دی؟ نو درته یاد دی چې 3 دړی سر دی. ستاسو د کلي د چیرمین صاحب لوړ دی که مندری دی؟ خم ورته کتلي، ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګورئ ناست یې ورته لکه د توسن کارغه غوندې، هغه درته هر څه یاد دي. اوس دا وایه چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه و، دا د یو له نه ورځي. نو اوس هغه وخت کې چې ته تصویر درته ملایکې وښیي او ته ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده وه ته داسې ورته وګورې، یقیني به وایې چې ها لا ادري والله کې پېژنم چې دا څوک که تاسو زده کړې تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې دا و
چاہے سړی تصویر چاويستو هغه ولی باسه ویلی دا ځان سره یادگار کدما هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چې ځان سره یادگار کی دی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کے چې چا تصوری هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلی هلته د زنجیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر میں د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورما د تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی یو مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان دا حدیث الفاظ بیاده نو علامه د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت په نصیب شي خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام د ډال کړي او د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به پیرا ټولولا قرآن او حدیث چې ده هغه د دکانداري اسباب جوړ کړیو دنیا دې پیرا ټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي شاه صاحب ورته په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وي نو زمان اړه بوټز قال رسول الله وند خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او د سونم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوند ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مر شما خخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره سره ملاو کو نور را بیا نور را چاوي زستا منځما چاوي زستا روجای ما چاوي دیخی طرف ته چټول را نه پاکړ کای وته مار کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وی پاخی طرف تا کرکای زمو وطم چه گورم یو بہترین باغ دے ولی پکی بیگی
زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په ده باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازدیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې څه کړي دي کړي دي او دلته مانځه. وی ما هغې له داسې ټېله ورکړه چې مونځ نه مې څنګه منې کې. وی د هغې غاړه کې هار و هغه وشلېد. وی راته وی چې اوس خو دې والله که پرېږدم چې دا هار دې ټیک کړی نه وي. وی د تار یو سر هغې ونیو او یو ما ونیو، ملغلرې م پکې پیرلې او خبرې م کولې. هار لا پیرلی شوی نه و چې تا آواز وکړو او زه راووت. عیسی علیه السلام وفرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې مړ شو. 4,000 کاله. نو په 4,000 کاله کې د خوشحالۍ وخت په ده داسې تېرو لکه چې یو ګنټۍ. دنیا کې وګورئ د خوشحالۍ وخت باندې سړی پوه هم نشي، او چې غم پې راشي اړه کې وایي چې تا خوشحال لا کله وي. نو قبر به داسې ځای شي. الله دې توفیق راکړي چې زمونږ قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی، دروازه یې لرې ده. تاسو وایي د توبې دروازه توبې څه کوټه نه ده چې دروازه یې بندېږي او کلاوي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه چې قیامت شي، نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوختو بیا به څوک چې څنګه دي دغسې به پاتې شي، بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پرېوځي، بیا به نور داسې راخیږي داسې به پرېوځي. دا د توبې د بندېدو وخت به وي چې نور دې خوا نه راوختو هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبلیږي او نه به ایمان قبلیږي.